السلام علیکم ملګرو. صائم ایوب د پاکستان کرکټ بورډ نه یو غټه ګیله کړې ده. صائم ایوب ویلي چې د ټي 20 په پرفارمنس باندې ما د ونډے ټیم نه مډ ډراپ کوي یا د ونډے په پرفارمنس باندې ما د ټي 20 ټیم نه مډ ډراپ کوي. دا د پاکستان کرکټ بورډ دا غلطي شته ده چې دای په یو فارمیټ باندې کلاړي د بل فارمیټ نم بهر کی لکه اوس یو کلاړي دغه په ټي 20 کې خراب پرفارمنس کو نه غدي د ونډے نم بهر کی او د ټیسټ نم بهر کی. یو کلاړي دغه په ونډے کې خراب پرفارمنس کی نو دای د ټي 20 نم بهر کی او د ټیسټ نم بهر کی. چونکه د پاکستان په ټیم کې داسې کلاړیان شته چې هغه درې واړو فارمیټو قابل خلک دي. یعنی داسې کلاړیان شته یو داسې فخردمان نوم بدل زوالم چې ریسنټلی وسیم اکرم ویلو که ما سره اختیارات وي نو ما به فخردمان په ټیسټ کې لوبولو دی به ما په ټي 20 کې لوبولو دا به ما په ونډے کې لوبولو. یعنی بابر اعظم چې کوم دی دا ونډے او د ټیسټ خو سپیشلیسټ دی. ډېر خلک په ټي 20 تنقید کوي خو د ټي 20 ټیم قابل کلر دی. یعنی د پاکستان په ټیم کې داسې کلاړیان شته چې هغه درې واړو فارمیټو کې ځان سره لوبول شي. نو صائم ایوب وایي چې ما د ټي 20 په پرفارمنس باندې د ونډے نه بهر کوي. صائم ایوب چې کوم سټیټمنټ راغلی دی راځي چې په هغې باندې خبرو کو. صائم ایوب ویلی دی چې ټي 20 and ODI performances should be judged separately. یعنی د ټي 20 او د ونډے چې کوم پرفارمنسز دي دا جج کول پکار دي مختلفو دا بیل جج کول پکار دی. ټي 20 پرفارمنس بیل جج کول پکار دی د ونډے پرفارمنس بیل جج کول پکار دی. یعنی دا نه چې د ټي 20 په پرفارمنس باندې ته یو کلاړي د ونډے نم بهر کی د ټي 20 بیل مطلب یو کرایټیریا ده ونډے بیل کرایټیریا ده. if I don't perform well in T20 it doesn't mean I want do well in ODI. صائم ایوب وایي که ما چېرې په ټي 20 کې ښه پرفارمنس وکړو نو دې مطلب دا نه شو چې زه به په ونډے کې ښه پرفارمنس نه کوم. د دې مطلب هرګز دا نه چې تاسو ما د ونډے نم بهر کوي. یعنی صائم ایوب ښه صفا الفاظو کې پاکستان کرکټ بورډ ته یو پیغام ډیلیور کړی دی یو ګیلې ته کړی ده. یعنی تاسو اوس په کتري چې صائم ایوب په ټي 20 کې ډېر خراب پرفارمنسز روانو په پی ایس ایل کې امداد صائم ایوب فلاپ شوی و او پی ایس ایل نه پس هم د صائم ایوب په ټي 20 کې خراب پرفارمنس چې د ټیم نه ډراپ کړل شو. د صائم ایوب په ځای ګوره صاحبزاده فرحان نه اوپننګ کړل شو نو د هغې په وجه باندې صائم ایوب ډراپ کړل شو. اور د ونډے نه هم صائم ایوب چوټي کوس. ریسنټ چې کوم د پاکستان ونډے میچونه وي هغې کې هم د صائم ایوب داسې خاص پته نه لګي. نو صائم ایوب وایي چې وروره د ټي 20 په پرفارمنس باندې تاسو ما ولې د ټیم نه ډراپ کوئ؟ د ټي 20 په پرفارمنس باندې د ونډے نه مې مه ډراپ کوئ. په ونډے کې د صائم ایوب ښه پرفارمنس دی. په ټي 20 کې به موږ هم تنقید کړی دی خو په ونډے کې د صائم ایوب ښه پرفارمنسز دي او صائم ایوب دا خبر هم پاکستان کرکټ بورډ لکوي چې ما دا ټي 20 په پرفارمنس د ونډے نه مه ډراپ کوئ. او دا صرف صائم ایوب نه دا هر کلاړي هم دا خبره کوي او پاکستان کرکټ بورډ مسټیک هم دا کوي چې دوی همیشه د ټي 20 په پرفارمنس باندې ونډے نه کلاړي ډراپ کړی دی او د ونډے په پرفارمنس ټي 20 نه کلاړي ډراپ کړی او د پی ایس ایل په پرفارمنس ټیم ته کلاړي راولي. دا د پاکستان کرکټ بورډ مسټیک شته دی چونکې ټیم ته کلاړي راوستل پکار وي. ټیم ته یو کلاړي پکار دی چې هغه ته په ډومیسټک پرفارمنس باندې راولي د پی ایس ایل په پرفارمنس باندې نه. خو خیر د صائم ایوب دا ګیله په ځای ده که نه؟ تاسو د صائم ایوب حوالې سره د کمنټ لازمي وکړئ.